إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ما قبل آیاتونو کے مضمون را روانو خلیفہ پیدا کوم او د خلیفہ صفت با علم وی مقام به ډیر لوی وی د ملائکو مخدوم بی او د خلیفہ په هر دور کې مخالف چی نواب شیطانی نبیای بنی اسرائیل ته خطاب شروع کړ چې تاسو باندې ما ډېر نعمتونه کړی دي نو د خپل پلار نوم روخان کوي او انکار مکوي نو هغه ته خطاب شروع کو بیا نعمتونه خلافت زکو منی تاسو ما د قانون فرعونی نه خلاص کړی خلافت زکو منی ستاسو دشمن می ستاسو مخه ته غرق او تاسو له نجات درکو خلافت زکو منی چې تاسو شرک وکړه ما درته شرک معاف کړه د قانون او د خلافت د پاره ما تاسو له تورات درک بیا درته داوم خلافت زکو منی قتل سزا و پتاسو هغه مې درته معاف کړه خلافت اومنی مرگ میں در باندې راوستو عقوبتی
ژوند مې بیا درکه نو زما نظام ومنئ او ګوره ما در باندې میدانیتی کې نعمتونه وکړه ما در باندې د وریځو سوری وکړه من او سلوا مې درکړه نو زما نعمتونه ومنئ ما در له 12 چینې جاری کړې زما نعمتونه ومنئ او زما خلافت لراشئ په دې مخکني نعمتونو کې یو 3 زندګۍ د هغې ذکر شوې اوله زندگی هغې ته ویلی کېږي بدوي زندگی بدوي زندگی دا وه بانډو کې پاتې کېدل میدانی توی کې هیڅ شی نو بانډچي زندگی وه بدوي دیهاتی او بانډچي زندگی وه خو چې د نظام خلافت خلافو نو قرآن کریم وی التهم ناکام وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون درېمه زندگی وا دویمه قروی زندگی قروی زندگی هغه وا چې کلی ترالل وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ خو چې کله هلته کې بدعات شروع کړل نو هغه بدعات د هغې سبب د ظلم وګرځېد عذاب پې راغی او ذلیله او رسوا شو نو هغې پسې بیا چې دی شهری زندگی شروع شوه د خاریې اهبطو مصرن خو هلته هم د نظام خلافت خلاف و نو د نظام خلافت خلاف شهری زندگی کې راپاسېدل او هغې د الله آیاتونو انکار یې وکړ انبیا یې وجل حقوق الله او حقوق العباد دا یې ټول ضایع کول نو هلته هم ذلیله او رسوا شو وضربت علیهم الذلة والمسکنه مسله معلومه ده او څرګنده ده کہ یو سړی غریب دی خو د نظام خلافت خلاف ته الله د غربت ته نه ګوري هلته به هم ذلیلوي یو سړی ګزاره حال دی د کور کلی زندگی کې دی خو خلافت خلاف ته ذلیله وي او که یو سړی خاریو کې پاتې کېږي او خټیس ټټه پاسته لیکن د نظام خلافت خلاف ته نو ذلیله کېږي کله چې تذکره وشوه نو اوس وایي او ایمان والو چې په خولې دعوه د ایمان کوی منافقینو او اهل کتابو چې څوک دعوه د یهودیت کوي او څوک دعوه د نصرانیت کوي او ای صابئینو چې ای مشرکان او دعوه د زبور او د یحیی د تابعدارۍ کوي راشي په القاباتو نه کیږي صحیح ایمان راړی او عملو کوي نیک په طریقه د محمد عربي ان الذين یقینا آکسان آمنو چې ایمان راوړی دی ایمان باللسان یقینا آکسان آمنو چې هغوی دعوه د ایمان کوي والذین او آکسان آمنو چې هغوی دعوه والذین هادو آکسان هادو چې هغوی یهودیان دي والنصارى او عیسایان والصابئین او صابئین من آمنا
چام چې ایمان راړو بالله په الله باندې والیوم الاخر او پر ورځ رستنی باندې وعمل صالحا او عمل وکړ په طریقه د پیغمبر فلهم اجرهم دی لره دی ثواب د عمل د دی عند ربهم د دی پر رب د دی د رب په نس باندې نه به سیاره په دو باندې او نه به دی غمجن شي ان الذين آمنوا دین مراد آغا دعوے دار د ایمانو په دور د رسول الله مبارک کې ډیر خلک داسې وو چې هغه دعوا د ایمان کوله لیکن ایمان پکې نو مخکې مضمون ذکر شو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا زنې د خلقونه هغه څوک دي چې په خوله باندې دعوی یقول په خوله باندې دعوی چې منګه ایمان په الله او ایمان پر ورځ د آخر راوړی دی وما هم بمؤمنین خو زړه کې د هغه ایمان نشته او د زړه نه ایمان نه دی راوړی دا په خوله باندې وینا چې کوي په دې کې صرف او صرف مؤمنانو لرا یعنی الله لرا یعنی مؤمنان لرا دوکه ورکوي خدا دوکه د ځان سره ده دا دوکه د ځان سره ده هغه ته مرادو هغه منافقین ابن ابی او دا هغه جماعت د منافقینو چې قرآن کریم دا غي ځای په ځای اپریشن کوي او دا هر دور کې وي توجه کوي ماته دا هر دور کې یو وي هر دور کې که منافق ګورې نو هغه یو وي د یهود او د نصاراو سره هر دور کې چې ګورې د هر کافر سره او د باطل پرست سره منافق دا به یو وي والذین او هغه کسان چې هغه یهودیان دي اسلام په دوو معنو راځي توجه کوئ لږ غونته اسلام یو په عام معنا باندې راځي او یو اسلام په خاص معنا باندې اسلام په عام معنا دا چې هر یو دور کې رب کریم الله اسلام را لېږلی او ان الدین عند الله الاسلام هر دور کې رب کریم هر پیغمبر لا چې ایمان دعوت د پاره الله مبعوث کړو نو هغه مذهب اسلام ګرځولیو د موسی علیہ السلام دور کې چې کم خلق د موسی علیہ السلام په صحیح نقش قدم روانو هغه مسلمانانو او هغه د اسلام تابعدارو بیا چې کله دور د حضرت عیسی علیہ السلام راغی او د حضرت عیسی په نقش قدم باندې څوک روانو نو هغه مسلمانانو لیکن کله چې امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی الله علیه وسلم راغی او د نبوت دروازه هغه بند شوه الله دې مونږ ته ایمان کامل نصیب وګرځي کله چې د نبوت دروازه هغه بند شوه ولې تر حضرت عیسی علیه السلام پورې چې څومره انبیا راغلیو هغې ټولو د پیغمبر پاک بشارت ورکړی دی چې اخیر کې به یو پیغمبر راځي د هغه به دا نښي هغه صفات تورات کې مونو هغه انجیل کې مونو هغه صرف هغه نه د هغه د صحابو مثالونه او د هغه د صحابه کرامو تذکرې هم چې دی نو د مخکنو کتابونو کې وي کله چې محمد عربي راغی هغه پیغمبر چې الله په ازل کې یا په وقت د بعثت دار پیغمبر کې دا هغه نه وعده اخیستې وه چې ګوره که هغه پیغمبر راغی و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن هغه وعده چې تاسو به ګوره خپل طور طریقې پرېږدئ او بیا به د محمد عربي غلامان او تابعدار ګرځئ
کله چې هغه پیغمبر سید الانبیاء فخر موجودات امام الانبیاء سرور کائنات محمد عربی راغې نو هغه ټیم سره ماشاءالله بیا اسلام هغې ته وی چې کوم د محمد عربي تابعدارو دا هغه خاصه معنا ده. اوس که دغه ټیم څوک د حضرت عیسی صحیح نقش قدم باندې وایي چې زه حضرت عیسی پسې ځم نو هغه هم په اسلام باندې نه دی. نه نه نه، اوس اسلام په خاصه معنا باندې چې دی نو هغه دی چې د محمد عربي تابعداري. اوس که څوک وایي چې زه حضرت موسی پسې ځم نو هغه به هم په غلطه باندې نه، صحیح تابعدار د حضرت موسی چې دی نو هغه چې هغه اوس د محمد عربي تابعدار شي. ولی پیغمبر پاک ناشنا خبره کړې وه. پیغمبر پاک ما يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ناشنا خبره پیغمبر کړي وا ما يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني. کم یو یهودی کم یو نصرانی چې زما د نبوت اعلان واورېد او بیا مړ شو او ما هغه میشن چې ما کم راوړو په هغې ایمان را نړه، دا یهودي او دا نصرانی کان من اصحاب النار، دا دوزخیان دي. د یهودي څه گنجایش ده، د نصرانی څه گنجایش ده، د هغوی خو گنجایش د سره نشته. د هغوی پیغمبرانو ته گنجایش نو ماشاءالله. کله چې حضرت عمر د تورات پاڼې راغستې دي او هغه د تورات پاڼې حضرت عمر راغستې دي او لولي یې د پیغمبر پاک مخې ته او د پیغمبر پاک مخ مبارک چې دی نو هغه متعیر شو، خفه شو، رنگ بدل شو، خفه شو. حضرت ابو بکر صدیق عمر ته وایي مور در باندې بوره شاه عمره ته مخ د رسول الله ته نه ګورې وګوره چې هغه څنګه خفګان اظهار کوي. کله چې حضرت عمر برکتلی دي او د پیغمبر پاک مخ مبارک لیدلی چې آثار د خفګان دی او آثار د پریشانی، نو حضرت عمر وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. بس منگ پا دی خوشحاله یو چې رب زمنگ اللہ دے، منگ پا دی خوشحاله یو چې نظام زمنگا قانون اسلام دے، او منگا پا دی خوشحاله یو چې منگلا اللہ محمد عربی پیغمبر را کړه دے. حضرت عمر ناشنا خبره چې کله دا د خولې نه راوښکله او د پیغمبر پاک هغه الله اکبر تسلی د پاره د خولې خبره وکړه او دا یې وویل چې رضیتو بالله ربا. پیغمبر پاک دا غینام عجب او ناشنا خبره کوي. پیغمبر پاک فرمائی لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. تو خود موسی علیہ السلام د تورات خبرې کې عمر واوره که حضرت موسی په خپله ژوندی وی هغه به هم گنجایش نو، هغه به هم زما تابعداري کوله. او حضرت عیسی ایمان د مسلمانانو دی چې حضرت عیسی اسمانونو کې ژوندی دی راضي به، لیکن یاد ساتئ آبام د محمد عربي غلامی، آبام د محمد عربي غلام وي چې کله حضرت موسی حضرت عیسی علیہم السلام اغی تلار گنجائش تخپل چلولو نشتا، آبام د محمد عربی پا نقش قدم. نو یاد ساتی بلچاتا عیسائی تا یا چکم نے نو یہودی تبا گنجائش د کم زائن راشی. اس آغا ٹیم خو یہودیت چکلا اللہ د موسیٰ علیہ السلام پا صحیح طریقہ باندے روانو نو که آغا ٹیمونو خو اس با یہودیت پریدی. والذین عادو آکسان اس آغا شیخ ختم شوه دے
کسان چې هغه یهودیان دي والنصارا او عیسایان. یهودیان هغه چې هغوی دعوا د حضرت موسی د تابعدارۍ کوله، لیکن عام په هغه ټیم صحیح چې د هغه په نقش قدم صحیح روانو نو صحیح، لیکن اوس هغه چې دی نو هغه صحیح کېدی نشي. نو دویم دا والنصارا عیسایان چې د حضرت عیسی د تابعدارۍ دعوې کوله. والصابئین، صابئین هغه مختلف ډلې وې، چا د ستورو عبادت کو، چا د فرشتو عبادت کو، چا د ستورو نه بوتان جوړول او چا د قطب ستوري عبادت کو. ټولو دا دعوه کوله چې موږ تورا زبور منو او یحیی زموږ پیغمبر دی، موږ ته حضرت یحیی راغلی دی، لیکن دا هغه طرز پرېښودی او د هغه طور طریقې پرېښودې وې. رب کریم وایي دا په خوله چې دعوه کوي د ایمان، دا منافقین ابن ابی چې کله یو ځای د یهودو سره ناست او کله بل ځای، ٹھیک شو، او دغه یهودیان دا چې دعوا د موسی د دین کوي او دغه نسوارا دا ټول کافر دي. دارنګې صابئین ټول کافر دي. من آمن بالله، چا چې ایمان راړه د دینا بالله په وحدانیت د الله والیوم الاخر او په ورځ رستنۍ باندې، وعمل صالحا او عمل وکړه صالحا نیک. نیک عمل څه ته وایي؟ نیک عمل هغه دی چې په طریقه د محمد عربي باندې ماشاءالله په دې کته په القاباتو کار نه کیږي چې بس زه مؤمن او ما ایمان راوړی دی، په دې کار نه کیږي. کار د ایمانو کا پوه شو که نه؟ اوس څومره خلک دی شته که نشته؟ 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې ستا د تعلیم وزرا را جمع شوي ناستې اسلام آباد کې، او یاره جی منګه چې دی نو ناست یو او منګه دې ځای کې چې دی نو تعلیم کې تغیر او تبدل کو، مذهبي نفرت په ختمو د عیسایانو او دارنګ د یهودیانو د سکانو د هندوانو صفتونه لکه زمونږ په کتابونو کې راستل غواړي چې دا یو بل سره دشمنۍ څه شي ختم شي، چې یو بل سره څه ختم شي دشمنۍ ختم شي. دا اوس او دا نوې نسل وایي د دشمنۍ نه بچ شي. مطلب دا دی صفا سترا الفاظو کې چې دا نوې نسل دلش، چې دا نوې نسل څه شي دلش. بس کوی وایه د دله سړي میشن دی چې دله توپ کوي. الله صرف په القاباتو نه کیږي، دا ایمانی دا منافقتي. دا هغه ټیم کې ابن ابی چې دې خوا به راغی کې به ناست د پیغمبر پاک سره صحابو سره ویل جی بس ماشاءالله مذهب اسلام خو بس وایي جی نو چا خوا به لاړه یهودیانو سره کې ایسے خلاصیږو نه، انما نحن مستهزئون ټوکې ورسره کوو، نور خو موږ بس ماشاءالله ستاسو ملګري یو، تاسو سره یو. او قرآن کریم د منافق شان ذکر کوي ناشنا، د منافق شان ذکر کوي ناشنا. تاسو لږ وګورئ، الله دې موږ په قرآن کریم پوه کړي. الله الله قرآن کریم د منافق اپریشن چې کوي ناشنا انداز کې، سورہ نساء وګورئ آیات نمبر 138 وګورئ، آیات نمبر 138 لږ راوګوره. الله دې موږ تاسو په قرآن پوه کړي. توجه کوئ، لبه بله شروع ده. کویت کې او دوبۍ کې دا یو سازش شروع دی او ټوله دنیا کې دی اوس چې هلته خو قرآن او دارنګې چې دی
تورات او انجیل ګډ وډ لیکي حکمرانان او دا وای د مینې او د محبت آیاتونه راواخلئ د نفرت ختم کوي. دارنګې زمونږ د ملک وزیران اوس د سکول دغه ته رادننه شو. نو ته څه وایې چې ګینې دا مسلمانان دي؟ نه، وایي د په خوله خوار سړی وایي چې زه مسلمان یم. قرآن وایي بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، زیر ورکا دی منافقانو لره، زیر ورکا په دې خبره چې دی لره دی عذاب دردناک. دا کم دی؟ دا منافق چاته وایي؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، دا کسان دی چې جوړی کافرانو لره دوستان، من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو نه. مومن پر خدا غسره دوستانه نه کوي، کافر دوسته ولاړ وي چې کم سړی د جهاد نو مخلی او ایمانو کې جهاد کوي نو لګیا وي او په اسمبلی کې او بار دنا بار به لګیای دهشتګردي خاتمه کول غواړي. مانا مسلمان دہشتگرد شو. او کافر یہود ہمارے بائی ہے، عیسائی ہمارے بائی ہے، ہاں دا غي سره دوستانه شو. دا منافقینو د منافق لکۍ نه کیږي چې لکۍ بور پسې را روانې دا چل وکې چکړي چا نه، دغه منافقي. او دا کیسلا ایبتغون عندهم العزه، آیا لټی دی د دې کافرو سره عزت لرا. دی وای چې زه به دی سره یو شم، وای دا د دې دور تقاضې دي. اوس هم لګیا دي منافقین وی یاره جی خمینی چې کوم دی نو وای دا امام دی، او امام هغه ته بیا د شیعګانو اصطلاح کې چې شیعګان ناست دي هغوی چې څه ته نایب الامام وایي صراحتاً کفر دی. د هغې په کفر کې شک نشته، خو د هغوی خوشحالول لره بیا لګیایي وی جواد نقوي چې کوم دی نو وایي ډېر ښکلی شیعه راوتی د خینزیر په ملا کې لګیا دی پاک ویښته ګوري. هلکه د خینزیر په ملا کې پاک ویښته نه یي ښه چېرته غولو کې داسې نه دي راغلي چې ته وایه چې دا یو چمچه پکې حلوا راوتی د غول راوځي ټول ښه هغې کې دا شی نه. او هغه جواد نقوي د هغه تقریرونه موجود دي، مهدي میډیا وګورئ په هغې کې جواد نقوي کم خرافات وایي او یزید چا تسلیم کړو دا ټول زنایان او شرابیانو. هغه سره په زرګونو صحابه او په لکاو صحابه بیعت کړی دی، دی وایي دا ټول زنایان او شرابیان او مرتدو. او دا چې کله ښه سړی راوتی دی صرف تا ته مخامخ کینی او ستا ته د هغه په ترخ کې کینې نو چې دواړه شیعګانې نو یو بل په ترخ کې تاسو ته بل بوی نه راځي سوا د تشیع نه. ایبتغون نو څوک ناست دي وحدت امت په نوم باندې، او څوک ناست دي اسرائیلو سره پټکي والا مولوي صاحب اسرائیل ورته چې کوم نه نو تغمې اچوي انشاءالله اسلام راولي اسلام نو هلته ناست دي. نو ته څه وایې چې ګینې دی به عزت درکړي. ایبتغون عندهم العزه، آیا لټی دی د دې کافرو سره عزت. فإن العزة لله جميعا، پس یقینا عزت ټول په ټوله د الله دی او د الله په اختیار کې دی. بیا ناشنا خبره کوي ماشاء الله د منافقینو پلیتی وګوره. دا منافقین هغه 141 کې وګوره الذین یتربصون بکم، ستاسو د مصیبتونو انتظار کوي، په تاسو به کله حالات راځي. دا منافق دی ستا په درد خوشحالیږي. فإن كان لكم فتح، کوي ستاسو لپاره فتح د الله د طرف نه نو دی وایي آیا نو موږ د تاسو سره بیا تا ته یې جي تاسو سره ولې اوسې دلته خیر دی. او کوا د کافرانو دپاره صبرخه نو بیا وایي کافرانو ته آیا موږ نو غلبه شوي په تاسو باندې او موږ نه وایي بچ کړي تاسو لره د مؤمنانو نه. دا خو مؤمنانو طرف ته موږ نو تاسو مو بچ کړی نو اوس به نه وایي. او دا منافقان نخی دادی ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم، د دوکې کارونه کوي د الله سره او الله ولا سزا به ورکوي.
منست چودریږي قامو کو سالانو منستودریږي سوس او کیم دریا کاری د خلکو د پارا نه یادی پاغي کې الله مگر لک صرف د الله د صرف د دکلاوي د پارا مزبزب دو پړکتی پمینس د دې کې نه په طرف د کافرو دی او نه په طرف د مسلمانانو یو طرف تام دانه دای شیب نه دی دا منافقی نو رب کریم وی ان الذين امنوا یقینا آکسان امنو چاغی داوا د ایمان کړي دا داوا د ایمان کوي په خله باندې دا وی چې مونږ ایمان راوړل دي داوا د ایمان کوي او بل طرف ته یو ځای دی د کافرو سره رب کریم وی دتا مواما او آغا یهودی کاغا ٹیم کیا کعب ابن اشرفو کاغا ٹیم کیا آغا ابو رافعو کاغا ٹیم کیا آغا نور یهودو غٹ او وار ټول والنصارى او آغا عیسایان چې پاتراپو کې آبادو او آغا صابئین رب کریم وی چاچم ایمان راړ د دینا سمانا منافقا تم دې د خپل خبره پرې دراشا ایمان راړه په وحدانیت د الله والیوم الاخر او پر ورځ رستنی دې کې تمام ایمانیات راوستل ابتدا او انتها ذکر کړي آمنتو بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت ټول پکې رالل خو ابتدا ذکر کوي او انتها مینس کې هغه ټول راوستل وا یهودی تم هغه خپل خبره پرېږده وا دور دې تللی دی راشه ایمان راړه وا نصرانی ستام هغه دور تللی دی اوس د حضرت عیسی طریقه نه چلیږي او تا خو هغه هم پرېښودې ده نو ګورې او صابي دا قبر پرستی او دا بت پرستی دا دن نه چلیږي راشه په القاباتو نه کېږي بلکې راشئ ایمان راړئ په الله والیوم الاخر او پر ورځ رستنی باندې ایمان بالله کې بیا دا ټول داخل دی ایمان بالله کې ایمان د الله په وجود باندې ایمان د الله په توحید او د توحید په تمام مراتبو توحید فی وجوب الوجود چې الله د هر څه نه مخکې و د هر څه نه رستو به وي او د الله غونتی ستی د هېچا هم نشته دارنګې توحید فی الخالقیت والربوبیه عام پکې داخل دی چې الله د هر څه خالق دی او د هر څه مربي دی او تربیت الله کې توحید فی الاسماء والصفات نو توحید فی الالوهیت والمعبودیه نو توحید فی التدبیر والتصرف مړه الله دار سنا مخکې موجود او دار سنا رستو بوي نو خالقم الله رازق او مربیم الله نو دا تمام نظام کائنات دا صرف او صرف یو الله چلی نو ګوره یاد ساته دا عبادت لایق چې دی نو هغه صرف الله نو ګوره یاد ساتئ دا هغه په اسماء او دا هغه په صفاتو کې څوک برخېدار نشته هیڅ څوک برخېدار نشته دا پکې مرالل من آمنا بالله چا چې ایمان راړه بالله د الله په وحدانیت باندې دارنګ ایمان راړه د هغه په ملایکو ایمان راړه د هغه په کتابونو د هغه په پیغمبرانو او په تقدیر باندې او دارنګ والیوم الاخر او پر ورځ رستنی باندې وعمل صالحا ماشاء الله ایمان براړي لیکن یاد ساتي طریقه بعد محمد عربی وعمل صالحا ایمان پس رستو عمل صالح راړي طریقه د پیغمبر پاک ته اشاره کوي ایمان خو براړي خو ګوره یاد ساتي طریقه بعد محمد عربی وی طریقه کې به بالکل اونچ او نیچ نه بعد منافقینو خپل طور طریقې چلیږي نو ګوره یاد ساتئ نه به د حضرت موسی طریقه نو نه به د حضرت عیسی طریقه نه به د حضرت یحیی نه د بل چا طریقه وعملا صالحا وعملا عمل وکړه صالحا نیک په طریقه د پیغمبر نیک عمل هغه چاته وي
چا په طریقه د پیغمبر باندې هغه څه ته وایي چې په طریقه د پیغمبري او صالح هغه چاته وایي چې په پیغمبر په نقش قدم باندې روان وي دا چې چا وکړه نو فلهم اجرهم دولره دی اجر ثواب د عمل د دی عند ربهم د دی د رب په نس باندې ولا خوف علیهم نه به سیاره په دو باندې مخکې حالاتو کې ولا هم یحزنون نه به دی غمجن شي په رستنو باندې دا خدایات مبارکه صحیح تفصیلو چې ما تاسو تړوان دی کې خدا مختصرا او تاسو پوه شوئ لیکن پاسر حاضر کې یو فتنه ده چې هغه فتنې ته فتنه د وحدت ادیان ویل کېږي څوک ورته وایي مذهبي هم آهنګي څوک ورته وایي مذهبي رواداري مذهبي رواداري نو څوک د هغې د پرچار د پاره راوتي تقریب بین المذاهب څوک راوتي او هغې له نوم ورکوي وحدت امت خپه کېږه ستا د ملک یوه پارټي هم داسې نشته چې د دې پرچار نن نه کوي یو پارټي نشته بلکې داسې یو ملک نشته چې په هغې ملک کې دا فتنه نشته په هر ملک کې نن دا فتنه ده او د هغې دعوت چلولی کېږي ستا په ملک کې چې د اسلام څوک کوي که نه دلته چې د لګیایي وایي یاره جي پلان کې صاحب ډېره ښکلې اصلاحي دوره کوي ښځو ته او هغه یې لګیایي اصلاحي دورې شروع وي هغه اصلاحي دورو والا هغه مصلحین تللي دي انما نحن مصلحون هر یو ځان ته اصلاحي پوه شوې دا منافقین هم ځان ته اصلاحي ویلي وو هغه اصلاحي تللي دي نو هغه ولاړ دي هغه اصلاحیان پوه شوې پوهېږې نه پوهېږې هغه دا شان ټوپۍ نه په سر هغه تللی دي او په ایران کې ولاړ دي تهران کې او تقریب بین المذاهب ایرانی تقریب بین المذاهب چې خالص کفر په هغې کې ولاړ دي چې موږ هلته میلاو شو ماشاءالله او هغه ځای کې چې کوم ده نو موږ ټول یو شوي یو او بیا دی د شیعو تعریف کوي امام خمینی په ملاقات فخر کوي رسالې ته رساله وی انقلاب ته انقلاب وی مفسر قرآن ته مفسر قرآن وی ماشاءالله او موږ فخر کوو په دې چې موږ هغه سره میلاو شو نو هغوی د هغه ځای نه د دی صفتونه کوي دی د هغوی صفتونه کوي جی وایي دا اصلاح ده دا اصلاح نه ده دا اصلاح ځان ته ابن ابی ویلی و انما نحن مصلحون الله ته الا انهم هم المفسدون اسې ځان ته اصلاحي وایي یی په سادیان اصلاح دې ته نه وایي چې ته دې خوا نه چې کوم دی نو د پاخانه را واخله او دې خوا نه حلوا را واخله چې ګډه وډه کوي راځئ جي په شریکه باندې خورو قسم یې یو دی رنګ یې یو دی نه وایي تا تر اوسه پورې په دې کې هم فرقونه کوه نو دی هم دي نو هغې طرف ته هغه چې ځان ته ماشاءالله ټول عمر یې در نه په دې وټونه واغستل نو هغه یې هم وایي عیسایي یهودي او دا ټول موږ وایي چې کوم دی نو سو یو او اسرائیل تسلیمول دا وایي د عصر حاضر تقاضي دي او د زبرګانو تقاضایي د هر چا خپل خپل تقاضي د عصر حاضر تقاضو نه یو تقاضا چې کوم دی نو دا شوه چې بس دی له اوس تقاضا ورغلی د اسرائیل به تقسیموي هوا به تسلیموي بس چې راشي یو شو دی سره یو شو نو هغه خلک را پاسي او هغوی څه وایي هی الله دې موږ مسلمانان کې خو ګوره بچ کېدل د ایمان ډېر ګران دی اوس هغوی وایي دا وګوره وایي دې آیات نه دا معلومیږي نعوذ بالله چې عیسایان
او یهودیان او صابئین او دا ټول وای په برحق دي. وګوره وای الله وای چې که مؤمنانو هم نیک عمل وکړو نو اجر به ورکوم، که یهودیان هم وکړو نو اجر به ورکوم، او که نسوارا او که صابئین هم وکړو نو اجر به ورکوم. او هر چاله چې کوم دنو خپل خپل اجر دی. نو اوس وای دا ټول اصل کې یو دی، دا ټول یو کول غواړي او وحدت امت په نوم باندې کانفرنس کوي. نو یاره جي په سیکولریزم برد نه کوو، دارنګې په کمیونیزم برد نه کوو، او دارنګې په دی کوپر یو کوپر یادوي، په دې کوپرونو برد نه کوو. موږ ټول یو او دا د اوس د جدید دور تقاضي دي. په دې دور کې لږ لینګویج صحیح کول غواړي. یهودي ته خنزیر مه وایئ، نصراني ته خنزیر مه وایئ. او دا چې کوم دی نو اوس موږ له داسې یو اچار غوندې جوړول غواړي چې په هغې کې شلغم ومي، په هغې کې مرچکې مي، په هغې کې ګوپي مي، په هغې کې لکه هر څه که نه سوچته نو مې دور دی، جدید تقاضي دي، جدید دور دی. نو هغه چې کوم دی نو هغه راغلی دی، هغه د دې آیات نه استدلال کوي. که چېرې دا شي، که د دوی دا تحریف شي، دا تحریف دی، که د دوی دا تحریف شي نو بیا یاره تا نه تپوس کوم، که د دې آیات دا مطلب شي چې اوس ټول په حق دي، دا تا چې څه شی جوړ کړه، نو هلته دې بیا څه لوې چې صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هغه بیا یو پکار وکنه، غیر المغضوب علیهم پکې بیا نو پکار، بلکې هغه ځای کې داسې ویل پکار و عیاذا بالله، نعوذ بالله، چې صراط الذین انعمت علیهم او بیا چې کوم دی نو المغضوب علیهم، غیر المغضوب نو المغضوب علیهم چې هغه هم ښه دي زمونږ، یا ترې نه دا د سره لړکول پکارو، بیا هلته بایکاټو. یا دا ده چې هلته دا وایي چې د دې نه دا مطلب دی چې ټول دی یو شي. نو بیا لږ غونتې راواړوه سوره مائده چې شوق دی پوره شي. سوره مائده لږ راواړوه، هلته الله رب العزت بیا وایي چې یهود او نصوارا دا د یارانې او د دوستانې خلک نه دي، دی نه به چل کوي بیکاټ دا وامړو که نه. آیات نمبر 51 مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. رب کریم وی او مومنانو تاسو منی وی یهود نصوارا لرا دوستان د زړه مینا اون کې د دې سره، زکات دا زنه کافر د زنو دوستانه کوي. الکفر ملت واحده. بیا ورپسې ماشاءالله لږ هغه بل آیات ته لاړ شه، هلته خو خبره بیا دومره اسانه دومره زبردسته ده. ورپسې وګوره آیات نمبر الله اکبر 57 وګوره، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. منی وی تاسو آغا چالرا چې دین ستاسو سره ټوکې کوي، لوبې کوي. دا کم دی؟ دا وی آکسان چې ستاسو نړوان دی، هغوی لره کتاب ورکړی شوی دی، یعنی یهود او نصوارا. او منی وی تاسو والکفارا تمام کافران، منی وی تاسو اولیاء دوستان. ګوره دوستان نه کې دا د دوستانې خلق نه دی، دا د یارانې او د دوستانې خلق نه دی. نو که چېرته د دې دا مطلب دا ته چې کوم وایې چې ان الذین آمنوا والذین دینه وحدت الادیان دی، دینه وحدت امت دی، او دینه چې کوم دی نو تقریب بین الادیان دی. نو بیا هلته کې الله رب العزت وایي چې دا دوستان مني وایي سره، او دې ځای کې دا وایي چې دا ټول یو دي. نو دا خو بیا ته نعوذ بالله دا وایي چې خدای په یو ځای کې یو څه وایي او په بل ځای کې بل څه وایي. نو بیا خو ستا نه غټ زندیق په دې نشته چې ته د خدای په قرآن کې تضاد ثابت او الله وایي ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. بیا ورپسې لږ غونته کې تاسو دا بل صورت ته چې کوم موږ لږ یو پرېښو د سورې نساء دا ته راواړوه لږ. هغه ځای کې الله رب العزت یو ناشنا خبره کړې ده. الله دې منګه تاسو په قرآن پوه کړي او الله دې عمل راکړي.
تاسو لږ وګورئ چې طریقه د صلات خوف کله ذکر کوي سوره نساء آیات نمبر اللہ اکبر 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کتاسو زمکه کې چرتام سفر کوئی نو بیا گناہ در باندې نشته چې مونږ کم کوي که درته دا یری چې کافر به درله ضرر در کې فتنه ولی ځکه ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقینا ټول کافران دي ستاسو در پاره دشمنان سرګن نو هلته وایي ټول دشمنان دي سرګن دې ځای کې وایي تاسو ټول یو یی دې ځای ټول یو یی مړه هغه تفسیر کوه چې 2 قدم اخلي دا تحریف دی او دا د نن وخت سکالران د نن وخت ډاکټران دا نن وخت دا محققین نه دي دا محققین دا چې دا باندې چې ته چغې موغې راواچوي دا وایي چې کوم دی سکالر دی او دا چې کوم دی ډاکټر دی پوه شو دا ډاکټر او دا سکالر دا چې کوم دی نو د نن وخت چې محقق شو د نن وخت نو بس تخته ته د نن وخت دا محققین نه دي بس چې محقق شو اجو سکالر شو دا تحریفی الا ماشاء الله الا ماشاء الله ناستی په کالجونو په یونیورسټو کې او تحریف کوي لکه سکالر غامیدی پوه شئ لکه سکالر چې کوم دی نو مرزا جهنمی یا لکه چې کوم دی نو داسې ډېر سیمپل او نمونې هغه پرتې دي او هغه لګیا دي او بای هغوی خرافات او واهیات وایي او دې آیاتونو نه غلط استدلالات کوي تحریفات کوي که چېرې دا مطلب شو نو بیا الله رب العزت دا رونه ښځې بچي چې په توحید او د سنت باندې کله بایکاټ راغی نو لږ ته غونته وګوره سورې توبه زه تا ته ښیم او وایي دا هر څه پرېږدئ ښځې دې پاتې شي بچي دې پاتې شي کور قبیله هر څه دې پاتې شي خو ګوره خبردار چې څه پاتې نه شي ایمان پاتې نشي نو هغه بیا ولې وی بیا هغه ټایم کې ویلي چې مړی کفر او اسلام څه دومره خبره نه ده ټول یو شی ویلي به بیا سورې توبه هوا مړو ها ماشاء الله قرآن کریم اللہ اللہ آیات نمبر 23 یا ایها الذین آمنوا او د ایمان خاوندانو چې تاسو ځان ته ایماندار وایئ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم منی وی تاسو پلاران خپل او رون خپل دوستان کچر اغی غورک کپر لرا پا ایمان باندې پلار دی ولی نده رور دی ولی نده خو چې کله اغی کپر واغستا او ایمان پر خود نو گوره دی ببیا دوست نگرزه دی ببیا پلار دے خود دوست نشکے دے دشمن دے رور دے خود دشمن دے ومن یتولہم چاچ دوستانو کڑا دی سرا د تاسونا فاولائک هم الظالمون دغ دی ظالمان او دغ دی مشرکان چل تکی نستے داغ سر دیتا ہوئے چیر جی پلار دے گر کافر دے خوزما زما وای کنه پختانه دا کوپر پختانه که گر که کافر ده خو زما زیگر ده چه کافر دی زیگر که نو تم کافره کنه گر که کافر ده خو زما زیگر ده کافر چه دی زیگر که نو سی کافره بیا رب کریم ناشنا خبره کئی قل ان کانا آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. کچریوی ستاسو دا پلاران او زامن، ستاسو دا رونا، ستاسو دا بیبیان او ستاسو دا قبیلہ او ستاسو مالونا، ستاسو تجارت، ستاسو دا بنگلے، کداوی دیر خوخی او محبوب تاسو تا دا اللہ او دا پیغمبرنا او د جهاد پی سبیل الله نا، یو طرف تا اللہ بل طرف تا ستا ٹبر او خزا بچی، یو طرف تا پیغمبر او اللہ او جهاد بل طرف تا ستا چی دے نو آغا ٹبر ولیدا کا آغا دے خوخی او اللہ او پیغمبر دے پری خودل نو گوریات ساتی عذاب انتظار کوئی دا اللہ عذاب برازی. بیائی دا ولی وی لا تجدو قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. چه ایمان راڑی پا اللہ او پا پیغمبر باندے چری بد کافر سر دوستانہ نہ کہی، اگر کاغے پلاران ولی نہیں، رونے ولی نہیں، قام قبیلہ ٹبرے ولی نہیں، او چکلے بائی کاٹو کو رب کریم ناشنا انداز کے وی اولائکا کاتب فی قلوبہم الایمان. دا خلق دی دا ایزڑک رب کریم ایمان دن لکل دے، او چه کافر سرا کافر شوی نبیا کافره پیشو انکم ازم مثلهم. اس نوے دلتوب، نوے بی غیرتوب، نوے اجڑاتوب اغدار آگے او یہ جی لینگویج صحیح کئی دے ایمان چه سنگ دو حوصلینم دے دارنگی ایمان دے جذبینم دے، او چه پا نارواو در کے غسرانلا ناروا وینی او ستا وینی ناروا وینی سیکوی او ستا وینی جذبو نکلا تاکی ایمان نشتا. کافر تا اس کافر ویلے کی گی دا نوے شے شوروش نوی بیمانی اگا دا شوروش و چپا سکول نصاب کے دا با منگا چکم دنو سکو اس دا یہودو دا نسوارا سپتو نبرا دن نکو او دا دی نپرت پاو باسو تکو آگا طرف تا او زما دی پرب کعبہ قسموی زما دا وین دا رگ رگنا او زما دا ساتر اخیری سل گئی انشاءاللہ دا ہر مسلمان بداوی چی من کافر نمنو او کافر سره به زمنگ بایکاٹ وی او زمنگ تر اخیری سل گئی جنگ دا بدار کافر سره دا بدار کافر سره. ہاں ذمی دے و معاہد دے منگ دا غی حقوق منو اسلام من لی دی، لیکن دانا چا غلام زڑور کے زڑبا غلام نور کے دے اسلام دو حدود لان دے بے ساتے، اسلام دو حدود لان دے بے ساتے عین یدن وهم صاغرون. قرآن کریم ناشنا انداز دے ولی کافر تا ولی سپک گورے کل کل دا اعتراضومو کی یہ رجی انسان دے سپک و توالی گورے بس صحیح دا کنا انسان دے ستا کور تراغ غلائی در نوکلا پرید چوے کلا سپک و توالی گورے ستا خز او تختولا انسان دے سپک و توالی گورے پوئیگی کرنا پہلے یارا بس بیا استا چکم دن لورو متخت انسان دے سپک و توالی گورے یارا ستا بینکی وہ انسان دے سپک و توالی گورے یارا تالے دماکا اکڑا مکا ہوا تا سپک مگورے انسان دے بس سپک و توالی گورے انسان دے نما تا صرف دو اسلامی حدودو پا دا کی چکم دن را دن نکول کے چنا خیر دے دا پریدا سپک و تا زکا گورم
د حدود د شریعت دنه سپک ورته ځکه ګورم د الله توحید نه مني، الله ته کنزل کوي، عزیر ابن الله وی، مسیح ابن الله وی، الله ته کنزل کوي. د الله اسلامي چې کوم اسلامي نظام پیغمبر نه را لېږلی دی او قرآن نه مني، د هغه د پیغمبر په مقابله کې نور راوښکلی دي، د هغه د شریعت په مقابله کې نور. نو چې ستا نه مني نو بیا خو ته سزا ورکې، خو که د الله نه مني نو خیر دی. عجیبه ده، عجیبه ده. الله دی آیات مبارکه نه دا استدلال د نن عصر او د عصر حاضر د محققینو چې څوک وایي دینه دا مراد دی، دا بالکل غلط استدلال دی او نظریه د وحدت الادیان د مذهبي رواداری د مذهبي هم آهنګي کفر خالص دی.